السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو اهم خبر نه خبرو چې د دریای سوات نه د غالیګي په مقام باندې د یو تن جست خاکی یا د مړینې باډي چې دی هغه برآمد شوي ده. یاد دې وي چې دغه ځوان د مزدورۍ په غرض باندې په غالیګي پټو ته راغلی و او ویل کېږي چې د ځاله پیاز چې دی هغه وړل یا راغونډول د دریای سوات بې رحمه چپو چې دی هغه دی ډوب کړی دی. د دغې ډوبولو نه پس د ریسکیو 1112 ټیم را رسېدلی او د ډیډ باډي چې د هغه یې په امبولانس کې د بریکوټ سیول هسپتال ته منتقل کړې وه. د دغې پیښې په هکله باندې یو پوره تفصیل اخلو. دا وخت زموږ سره د بریکوټ ریسکیو سټیشن هاوس انچارج اظهار عالم صاحب په لاین باندې دی. اظهار صاحب تفصیلات را سره لږ شریک کړئ. دغه پیښه څنګه مخې ته راغلې وه، باډي یو څنګه ریکور کړه، پوره تفصیل را سره شریک کړئ. السلام علیکم. نن چې کومه دا واقعه راغلی وه ډراونینګ ده، فرمان علي نوم یې و، غالیګي په مقام باندې چې دی نو بدقسمتۍ نه دا اوبو ډوب کړی و. زمونږ د ریسکیو 1122 کنټرول روم ته چې کال ریسیو شو څنګه نو زمونږ د بریکوټ ټیم د ریسکیو 1122 او د مینګوري نه سپیشل کم زمونږ ډایورس چې دي هغه مونږ جایوقو ته چې دی نو موو کړله. ویدین 30 منټس چې دی د دوی دا ډیډ باډي مونږ د اوبو نه ریکور کړله او هغه مونږه د فردر انویسټیګیشن لپاره چې دی د بریکوټ هسپتال ته چې دی موو کړله. صحیح. اظهار صاحب نن سبا که مونږ وګورو نو زیات تر د دریای سوات بې رحمه چپې چې دی هغه ډېر نوجوانان چې دی هغه ډوبوي او په دې کې زیاته کوتاهي چې دی د والدینو هم چې خپل ماشومان چې دی هغه دغه سیندونو ته پرېږدي یا دغه نوجوانانو چې دی نو هغه هم کمزوري وي. نو څه پیغام ورکول غواړئ دغه والدینو ته، د دغه نوجوانانو په نوم باندې څه پیغام به ورکول غواړئ؟ دا خو یو ښه خبره ده چې ستاسو د میډیا په ترو باندې چې دی عوامو ته زمونږ دا میسیج ورسي. دې سیزن کې ګرمي هم ده، د اوبو فلو هم سیوا ده او دا اوبه چې دی د چا لحاظ نه کوي. دا دریای سوات چې دی نو دا نن سبا کې ډېر په تیزۍ سره روان دی. نو زما په خیال مونږ خو د هر یو پیجز چې زمونږ د ریسکیو 1122 پیجز دي هغې نه مونږ شیر کړي دي او بار بار یې شیر کوو چې یاره کم از کم په دې ورځو کې چې دی تاسو لږ احتیاط کوئ، د سیند غاړې ته مه ورځئ، د لامبلو کوشش پکې مه کوئ یا په سیند باندې غاړه د پورې وتو کوشش مه کوئ. په دې کې زمونږ ډایرکټر جنرال ریسکیو 1122 ډاکټر محمد ایاز صاحب، ریجنل ډایرکټر ارشد اقبال صاحب او زمونږ ډسټرک ایمرجنسي افیسر ملک شیردل خان صاحب هغوی په دې باندې خصوصي هدایات کړي، آرډرز جاری کړي دي چې یاره تاسو عوامو ته دا میسیج کو په هر تروي میډیا په تروي دا تاسو ورسوئ او د عوامو ته دا اپیل کوئ، بار بار یې کوئ چې یاره د اوبو نه ځان لرې ساتئ. ځکه کو یو کس اوبه په رسکوي سي نو د هغوی سره دا دی چې ټوله فیملی سفر شي او ماشومان ویسي، د هغوی والدین چې دی نو هغه هم په غټه صدمه کې راشي، دغه شان ټورسټ راشي، د هغوی هغه چکر هم هسې خراب شي په هغوی باندې او د هغوی فیملی هم د دې سره سفر شي. نو مونږ بار بار دا یو میسیج ورکو چې یاره کم از کم چې تاسو د اوبو نه ځان لرې ساتئ، د داسې حادثې نه خو خاص کر ځان لرې ساتئ. د دې نه علاوه که بیا هم څه وي نو مونږ ته فوري طور چې دی نو په ټایم باندې 1122 باندې کال کوئ. زمونږ د ریسکیو 1122 ټیم چې دی هغه به تاسو ته انشاءالله بر وخت چې دی ریسپانس درکوي. صحیح ده. یو جهان منن ستاسو د تفصیلات را کولو. جی ګرانو اوریدونکو، مونږ او تاسو لا په دې کې اهم کردار لوبول پکار دي چونکې په لمبلو باندې هم وس دفعه 144 چې دی هغه لګېدلې د سوات انتظامیې لاړخه، خو بیا هم زیات ماشومان چې دی غزي او د دغه دریای سوات په دغه تیز سیند کې چې دی هغه لامبي چې له کبله بیا ډېر زیات خطرناک حادثات چې دی هغه مخې ته راځي او په کورونو کې ماتمونه جوړېږي. نو په خپلو ماشومانو باندې نظر ضرور ساتل غواړي.